د خبرونو سرټکی افغانستان اړین یادېدل د منځګړیتوب لپاره چمتووالی ښودل. د ترکیې پراختیا وزارت وايي انقره چمتو ده چې د افغانستان سولې لپاره د هڅو منځګړیتوب په پار چمتووالی ولري. د حکومت نه پاملرنې پر وړاندې د خلکو څرګندونې. اوسیدونکي وايي په المار ولسوالۍ کې سرتیري له 2 اونۍ راپدې خوا گیر پاتې دي، خو امنیه قمانداني وايي مرسته رسونکي سرتیري رسیدلي. با نجات اونا، با کمک اونا هر چه زودتر اقدام کنن. ضرب الاجل ټاکل اوس د غور غوښتنې کېدل. امریکایي سناتور وايي افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ضرب الاجل باندې باید بیا کتنه وشي. سلام، ستړي مشئ، زموږ د نن ورځې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. د ترکیه عدالت او پراختیا وزارت ویلي چې انقره چمتو ده د افغانستان سولې لپاره د هڅو منځګړیتوب په پار چمتووالی لري. د عدالت او پراختیا وزارت وایي عمر سلیک ویلي دي چې افغانستان د ترکیې لپاره یو ډیر مهم هیواد دی او انقره چمتو ده چې د افغانستان سولې لپاره هر ډول هڅې ترسره کړي. بلوري طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دي چې شونې ده د ترکیې ناسته د مارچ د میاشتې په 28 نیټه باندې د ملګرو ملتونو سازمان مدیریت سره ترسره شي. دا ناسته وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر له لوري د افغان ولسمشر ته د یو لیک پر بنسټ باندې شوې ده، خو طالبانو ته نږدې سرچینې بیا وایي چې تر اوسه پورې د مارچ د 28 یا 28 نیټې کره نیټه روښانه شوې ده، خو طالبان د افغان دولت چارواکو د شتون پر صورت کې په دې ناسته کې ګډون نه کوي. کچېرې د فاریاب المار ولسوالۍ کې حکومت پاملرنې نشتون په صورت کې په دغه ولسوالۍ کې ناورین رامنځته شي. د فاریاب المار ولسوالۍ مرکز کې ګیر سرتیرو کورنۍ تېره ورځ میمنې ښار ته راټولې شوي دي او د دې ولسوالۍ کې ګیر سرتیرو د ژغورنې غوښتنه کړې ده. لاریون کوونکي وایي د المار ولسوالۍ سرتیري له 2 اونۍ راپدې خوا د طالبانو په محاصره کې ګیر پاتې دي او باید دولت ژر تر ژره پورې د دې ځواکونو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. د فاریاب امنیه قماندانۍ ویاند وایي چې د ولسوالۍ ته مرسته رسیدونکي ځواکونه استول شوي دي او امنیتي وضعیت د ځواکونو په کنټرول کې دی. با نجات اونا، با کمک اونا هر چه زودتر اقدام کنن. وضعیت المار فعلا با وضعیتی نیست که ما سیل کرده بشینیم. هر کس مسلمان باشه باید در این مسئله دیگه چشم پوشی نکنه. د امریکا مشرانو جرګې بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر ویلي دي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د ویستلو لپاره ضرب الاجل باید باندې بیا کتنه وشي، چون پر خبرې امریکایي قانون جوړونکي طالبانو د دوحې هوکړې کې د شوي ژمنو عملي کېدو څخه ویره لري. د امریکا سنا جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر ویلي دي چې شخصا په دې باور دی چې طالبانو په خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی. دی ټینګار کوي چې که چیرې استخباراتي راپورونه ښکاره کړي چې طالبانو له خپلو عملونو کې پاتې راغلي دي، نو ضرب الاجل چې د امریکایي سرتیرو لپاره د مې میاشتې لومړۍ ټاکل شوې ده پرې بیا به کتنه وشي. زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد لوی درستۍ سره د سیمې امنیت او همدارنګه د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. شونې ده چې زلمی خلیلزاد د دې هیواد نورو چارواکو سره هم لیدنې ترسره کړې وي، خو په افغانستان کې بیا د پاکستان په اړه باندې بیلابیل لیدلوري شتون لري. ځینې سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان د افغانستان په اړه باندې هیڅ کله هم صادق نه دی پاتې شوی او نه هم خپلو ژمنو باندې عمل کړی دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل او دوحې څخه تر لیدنې وروسته اسلام آباد ته تللی. هغه هیواد چې د امریکا په لید د افغانستان سولې او جګړې موضوع کې د پام وړ ونډه لري. ښاغلي خلیلزاد د دغه هیواد د پوځ لوی درستي سره لیدلي، خو د دغې ناستې اصلي جزئیات نه دي رپورټ شوي. پاکستان نه به غواړي زلمی خلیلزاد او امریکا چې طالبان دې ته قانع کړي چې د دغه پلان د زلمی خلیلزاد او د امریکا د هغې طالبانو ته مثبت غبرگون سرګند کړي. در طول 20 سال اخیر تمام ناکامی‌هایی که رقم زده شده در داخل افغانستان یا همه تأثیر سیاستگذاری‌های پاکستان در امور افغانستان بوده و ایالات متحده آمریکا و انگلیس همیشه سیاست‌های خود در افغانستان کاپی از تحلیل‌های پاکستان گرفتند.
افغانستان کې پاکستان په تړاو د حکومتي چارواکو لیدلوري ضد او نقیض دي. د بیلګې په توګه ولسمشر غني د دغې اونۍ په پیل کې وویل که چیرې پاکستان افغانستان پر وړاندې خپلو پخوانیو سیاستونو ته بدلون ورکړي، کابل چمتو د اسلام آباد ته د منځنۍ اسیا ټولو هیوادونو لارې پرانیزي. ټوله مرکزي اسیا مخکې خلاصولی سو او په ګډه هغه کارونه کولی سو چې چا په فکر کې نه ګرځي. نو راسي مثبت لارې ته دا لویترین فرصت پاکستان دپاره ده چې خپل د تیرو لسیزو سیاست بدل کړي او یو آزاد مستقل او سرلوړی افغانستان ومني. محترم عبدل خو د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وړمه ورځ وویل چې پاکستان د افغانستان سولې بهیر کې رغنده ونډه لري. هغه وویل چې تمه لري پاکستان د افغانستان سولې بهیر کې اغیزمنه ونډه ولوبوي. صلح پایدار در افغانستان نه تنها به نفع مردم افغانستان است بلکه به نفع دولت و مردم پاکستان است و اونا هم بارها روی این مسئله تاکید کردن. آنچه را که ما آرزو داریم عملا ببینیم نقش به مراتب فعالتر قویتر پاکستان در راستای تامین صلح در کشور است. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال امرالله صالح چې د پاکستان ضد سیاستونو باندې پیژندل شوی وړمه ورځ د امریکایانو په حواله وویل چې پاکستان د سولې بهیر کې یوازې د پیغام رسونکي په توګه چلند کړی. افغانستان د سولې پر وړاندې د پاکستان رول او ونډه، آیا پاکستان په رښتیا د افغانستان سولې لپاره ژمن دی؟ په رښتینې توګه باندې مرسته کوي؟ څه غواړي؟ د دغه مرستې تر شا څه پراته دي؟ ولې په افغانستان کې پاکستان پر وړاندې باندې لیدلوري دوه دي؟ ځینې دوه ګونې لوبې ورته یادونه کړي، ځینې هم ورته وایي چې پاکستان اوس مهال په سیاست کې د افغانستان پر وړاندې بدلون راغلی دی. په دې مورد باندې بحث کوو. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټک را سره په بحث کوي. خټک صاحب ډېره مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. لومړی پوښتنه دا ده چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی و، د هغه د لوی درستي سره لیدنه کړې وه. فکر کوئ دا ځل په پاکستان کې له دغه لیدنې نه وروسته لیدلوری د افغانستان په اړه باندې چې د سولې لپاره د رښتینې ژمنه واوسي پیدا شوی وي؟ تشکر تاسو ته او تاسو بلارې تاسو اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم او بیا داسې کوم چې او ښاغلی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا پاکستان ته راغلی دی او د معمول مطابق معمول سره سم هغه پاکستانی جنرالانو سره ملاقات کړی دی او دا طبیعي خبره ده ځکه چې پاکستان کې د افغانستان سیاست ټول د جنرالانو په لاس کې دی او ځکه زلمی خلیلزاد همیشه د دوی سره لیدنې کتنې کوي. نو دنم دوی لیدنې کتنې کړې دي او داسې ښکاري چې ښاغلي خلیلزاد غوښتل چې د امریکا چې کوم نوی پلان دی افغانستان لپاره هغه دوی سره شریک کړي او دوی نه د کومک وغواړي چې دوی طالبان د خبرو ته آماده کړي کوم چې امریکا کول غواړي. دا د پاکستان پخوانی سیاست دی. متاسفانه تر اوسه پورې په دې کې داسې څرګند بدلون نه دی راغلی او دا سیاست ډیر ناکامه سیاست دی. د افغانستان کې مشکلات ایجاد کړي دي، جنگ ته ادامه ورکړې ده او خپل پاکستان ته هم ډیر مشکلات ایجاد کړي دي. دلته کې هم ترهګري او بے ثباتی په سره غلې دا پاکستان اقتصاد ډیر په مشکل کې دی. اوس هم پاکستان په اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او بل خبر دا ده چې روان وخت کې ډیر نورې مسلې را روانې دي سیمه کې د چین او امریکا منځ کې چې نوې انقلاب یا یو نوې سور جنگ خبره کیږي، ساړه جنگ خبره کیږي، په دې کې وو پاکستان کومه خواته ودرېږي. دا هم ډیر نازک او حساس سوال دی. مګر په دې مرحله موږ ویل شو چې پاکستان تر اوسه پورې خپل سیاست کې بدلون نه راوسته. طالبان همغه د پاکستان نږدې متحدین دي یا د پاکستان چې کوم د ستراتیژیک ژورتیا سیاست دی هغه د لپاره دغه د پلیکولو وسیله د طالبان او اوس پورې پاکستان خپل دغه سیاست ته ادامه ورکړي ده. خټک صاحب یعنی طالب پاکستان د افغانستان پر وړاندې باندې چې کومه ډیپلوماسي دوی جوړه کړې ده د دې د پلي کېدو لپاره له دغه موخې چې لري چې غواړي له افغانستان څخه ترلاسه کړي له طالبانو څخه د وسیلې په توګه ګټه اخلي؟
بالکل همداسې ده. عرض دا دی چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د افغانستان جمهور رئیس خبرې وکړي، ډاکټر حنیف اتمر صاحب خبرې وکړي، دینه مخکې حامد کرزي صاحب خبرې کړې دي، ډاکټر عبد الله صاحب خبرې کړې دي. افغانستان زعامت دریز معقول دی، هغه پاکستان سره رورولي تعلق غواړي، مګر متاسفانه پاکستان هغه کې یوازې طالبانو د تحمیلولو سیاست پر مخ بوتل دي او د افغانستان ملت سره د افغانستان دولت سره افغانانو سره په مجموع کې دوستی کولو په ځای باندې یو ډلې ټپلې سره دوستی کوي. په خوا یو وخت تاسو ته یاد شي چې حزب اسلامي د دوی متحدینو بیا هغه پریخدو طالبان کې ونی اوس پورې دا سیاست ادامه لري. نو پاکستان په سیاست کې لوی نقص دا دی چې هغه اقتصاد ته اهمیت نه ورکوي. مثال په توګه ایران نه خط آهن راغې ټرین ریل ګاډي لار راغله، ازبکستان نه راغلی دا، مګر پاکستان یو میټر ریل د پر لار نه جوړ کړي، خط آهن نه جوړ کړي. نو وجه څه ده؟ وجه دا چې د ترجیحات دادي چې دوی الته اقتصادي اړیکو په ځای افغانستان سره او مرکزی اسیا سره اقتصادي اړیکې چې خپل د پاکستان ډېری په ګټه تمامېږي، هغه په ځای باندې دوی د الته کې طالبانو تحمیلولو پروژه چې دا مخکې بوتله ده او د کې داسې بند پاتې شوی دي چې دوی نه نور لارې ورکې شوی دي او دا متاسفانه جنرالان چې دي هغه په دې خبرو نه پوهیږي. هغه اماغه ځولک د وخت چې کوم احتیاط دی دلته او بیا د سردام زارزو کما چې دلته یو جنگي اقتصاد دی، دا د جهاد په نوم یو صنعت دی، د کې مخدره مواد او تجارت دی، د کې وسلو تجارت دی، د کې نور ډېری خبرې دي. نو دا دغه خلک چې چا په دې تجارت کې ګټي دي هغه هم د غواړي چې جنگ بند شي، هغه هم د غواړي چې مناسبات خشي دواړو ملکونو په منځ کې. خټک صاحب پاکستان څه غواړي له افغانستان څخه؟ خای اصلي موخه څه ده؟ ولې دغه ډله چې تاسو ورته یادونه کړه چې د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ باندې عمل نه کوي، یو ډله په خوا کې نیولې ده، غواړي خپل سیاست د افغانستان پر وړاندې باندې پلی کړي. د دوی سیاست څه دی؟ د افغانستان کې د دوی موخې څه دي؟ څه غواړي د افغانستان له خلکو څخه؟ ارزاده چې دوی په د تیر 40 کالو کې یو سیاست چې دی هغه پلي کړی دی، هغه د چې دوی افغانستان کې ستراتیژیک جوړتیا غواړي، یعنی غي غواړي چې الته یو لاسپوڅ حکومت ولري، افغانستان د غلبې لاندې راولي، هجمونی لاندې راولي او یو قسم ته په دې سیمه کې چې سکیږي، یعنی دا یو قسم ته چې افغانستان کې لکه څنګه چې پیرنګیانو وکولو چې د افغانستان خارجي سیاست او د افغانستان دفاعي سیاست چې دا د پیرنګیانو د سلطې لاندې تقریبا دا سیاست دی، یعنی که سړی په بربنده توګه وایي اگر چې د لپاره غي مختلف کلمات استفاده کوي مګر په محتوای دغه ده. خدا د ناکامه سیاست دا ممکن نه دی. پاکستان چې خپل د څلور ایالتونو نشي اداره کولای، دلته کې تاسو ګوري بلوچستان کې جنگ دی، پښتنو سره دی، دلته اړم دي دا چې کوم سیمې زمونږه ډیورانټ کرښې سره نږدې دي، باغې کې تروریزم چې دی هغه ډیره تباہی کړې ده او پاکستان نظامی عملیاتو هم ډیره تخلق ته نقصان رسولې دي. اوس هم یو ځل بیا طالبان په دغه سیمو کې راجم شوي دي او دلته کې یو نوې مشکل ایجادېږي. نو دا سیاست چې ناکامه سیاست دی او ما ته تاسو چې پاکستان اوس دی وخت کې اقتصادي بحران کې سره مخامخ دی، صندوقي وجهي بین المللي نه پیسې غواړي، سعودي عرب نه قرضې غواړي، چین نه قرضې غواړي. نو دا سیاست چې یو قسم ته ناکامه سیاست دی، مګر متاسفانه پاکستانی جنرالان په دې خبرو نه دي. دوی یعنی خپل د پاکستان په اقتصاد او په باندې بندواز نه دي. خټک صاحب شانتیا یا پاکستان په ترقی باندې دوی غواړي چې پاکستان کې چې یو داسې نظامی قوت شي دی چې افغانستان د غلبې لاندې راولي او په دې سیمه کې هندوستان سره د مسابقو کې سیالیو کې او چې کوم ابر قدرتونه دي هغه سره هم د افغانستان کې د چې کوم طالبانو سره نفوذ پیدا کړی دی هغه دوی ته اهمیت وربخي. امریکا چې پاکستان اردو ته جنرالانو ته اهمیت ورکوي، نو یوازینی علت دا دی چې دوی امریکا لپاره طالبان اداره کوي، مګر دا به تر څو کیږي؟ اخر پاکستان په خپل خو نه درېږي. نن دنیا کې اقتصاد مهم دی، چې اقتصاد کې تاسو سوالګری یې او بل طرف ته تاسو خپل نظامی قوت نمایش کوي، نو دا خو دوامدار سیاست نه، دا څه آینده نه لري. خټک صاحب پاکستان له دغه ستونزو سره ګیر دی چې تاسو ول اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی،
بیا هم په دغه وضعیت د افغانستان په وړاندې باندې دوی ګام نه اخلي او افغانستان خلک پر دې باور دي چې چارواک پر دې باور دي چې افغانستان کولی شي د پاکستان لپاره منځنۍ اسیا ته د هیوادونو د وصل نقطه وسی ولې پاکستان پر دې باندې غور نه کوي ولې خپل سیاست ته بدلون نه ورکوي ارزاده چې پاکستان کې اکثریت د سیاسي ګوندونو د دې خبرې په حق کې دي چې افغانستان سره باید ورولي وشي دلته کې تجاران چې دي او تاکای تجارت هغه هم د خبرې په حق کې دي چې داسې وشي په دلته لکه چې ما ارزو کو په افغانستان باره کې سیاست د پاکستان چې دی په دې باندې انحصار لري پاکستاني جنرالان او هغه ملکی حکومتونو ته اجازه نه ورکوي نواز شریف یا به هغه نه مخکې پیپلز پارټي حکومت په غوښتل چې په دې کارونو کې خبرو کې مداخله وکړي او اردو د دې منع کې جنرالان ته وایي چې دا غلط سیاست نو هغه ته سکوت ورکړو او دا عمران خان حکومت چې راوسته دي دا خو داسې حکومت دی چې دوی اډو دا هر څور پرې کې دي جنرالانو ته او یو قسم ته جنرالان ځکه دوی سره خوشاله دي چې هغه عمران خان په دې خبرو کې هیڅ کار نه لري نو مګر دا خو مطلب چې ما ارزو کو د سیاست نتیجه نه دور کړي او پاکستان دا دی اوس چې سعودي عرب کله خپل پیسې بیرته وغوښتي نو پاکستان بیا چیت ته سوال وکړو هغه نه $1 مليار واغستو چې هغه سعودي عرب ته ورکړي چې سعودي عرب پاکستان نه خوشي او هغه خپل قرضې زر غوښتي نو دا یو قسم ته یو هیواد لپاره چې اقتصادي بنسټ یا پایګای مضبوطه نه وي نو هغه سیاست کې څنګه مضبوطی دي شي مګر متاسفانه جنرالان په دې خبرو نه پوهیږي او دا جنرالان چې تاسو ګورئ په یو اویا کې خپل پاکستان د ټوټې کړي نو دوی یعنی یو قسم د خودکشي سیاست ته او د مکه کدا سیاست ادامه وکي نو افغانستان ته ډیر مشکل پیږي خپل پاکستان ته مشکل پیږي دا موږ په نوي کلونو کې ازمایل دي دا سیاست او نوي کلونو کې چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان سیاست اداره کې هغه ته کې لاسپوس حکومت کې نه په دې کې اخیره پورې موافق نشو او نتیجه کې دا د موږ ولیدل چې ترګری راغله خپل ټول دنیا ته خطر پیښ کو پاکستان کې ډېر لوی تاوان شو افغانستان کې تباہی راوسته نو دا سیاست چې د تکرار یقینا چې معلوم ده چې نتیجه وي خنوي مګر متاسفانه چې دا جنرالان د پاکستان چې دي دوی اوس پورې په دې خبره باندې ځان نه پوهوي مسله دا ده چې هلته بهرنۍ دستګاه هم ستا خپل بهرنۍ چارو وزیر وایي چې دوی د افغانستان سولې اتلان ځان بولي او تاسو اشاره وکړه چې سیاست د جنرالانو په واک دی آیا په پاکستان کې خپل دننه چارواکي دي ته نه متوجه سوي چې له دومره ستونزو سره ګیر دي بیا هم چې د افغانستان پر وړاندې باندې دغه ډول ګام اخلي او سیاست له جنرالانو څخه واخلي او بهرنۍ چارو وزارت ګام واخلي ولې نه دي متوجه شوي دا د پاکستان درې ځله منتخب شوی وزیر اعظم نواز شریف چې نن لندن کې په تبعید کې ناشته جلا وطن دی ملک ته نشي راتلی ځکه چې دوی دي هغه د اردو دغه کردار ته ګوت نسی هغه وایي چې اردو کار څه دی هغه د جنرالانو نوم خپل د کم برحال د اوس جنرالان د پاکستان د اردو چې کوم رئیس دی جنرال باجوا او د پاکستان د آی اس آی رئیس دی جنرال فیض دا هغه نمونه اخلي هغه وایي چې دوی مداخلت کوي په سیاست کې خپل پاکستان په داخلي سیاست کې مداخلت کوي د 2013 کال کې چې انتخابات وشو په دې کې غټه درغلي وشو دا درغلي هم اردو وکړه او د دې نمونه واغستل پاکستاني سیاستمدارانو اپوزیشن کې چې کوم غټ ګوندونه دي خصوصا نواز شریف چې هغه درې ځله صدر اعظم پاتې شوی دی او درې وړ ځل دوی سکوت ورکړی دی درې وړ ځل هغه د صدارت عظما میاد پوره کړی نه دی ځکه چې دوی د خلاف تاسیسي کړی دي او هغه راغورځولې دي کودتاګانې کړې دي مارشلګان دلته نظامی قوانين تعمیل کړي سوزله نو دلته کې هم یو داخلي شخړه موجوده ده پاکستان سیاسيون خصوصا هغه خلک چې دیموکراسي باندې یقین ساتي او جنرالان چې غواړي چې قدرت د جنرالانو په لاس کې وي هغه په منځ کې شخړه ده او دام چې تاسو یې چې دا جنرالان ډېر لوی اقتصادي ګټې لري دوی اقتصادي امپراتوري لري دوی دلته فابریکې لري دوی دلته کې ترانسپورت کمپنی پاکستان ټول نه غټه ترانسپورت کمپنی چې دا هغه د اردو ده د پاکستان ټول نه غټه انجینری تعمیراتو شرکت چې WFO فرنټیر ورک ارګنایزیشن دا هم د اردو ده نو د میلیارډونه سرمایه گذاریان لري نو دا یو قسم ته ډیر یو قسم پاکستان کې دننه اردو او د ملکی خلکو ترمنځ یو لوی تضاد موجود دی خټک صاحب
اوس مهال امریکا د افغانستان سولې په اړه باندې چې خبره کوي کله چې سفر د خلیلزاد له لوري ترسره کیږي بیرته چې پاکستان کې پاکستاني چارواکو سره هم ګوري د امریکا لپاره اوس مهال کوم یو هیواد اړین هیواد د پاکستان که افغانستان امریکا لپاره خو پاکستان په دې لحاظ مهم دی چې طالبان ورته دوی اداره کوي مګر زه تاسو ته ارزاو کوم چې امریکا خپل د امریکا سیاست کې نقص دی تاسو ولیدل چې دوه پروسه ناکام شو او د هغه پروسه چې دا پریدي او بل پروسه ته داخليږي مګر هغه باید اعتراف کړي چې دا دوه پروسه ځکه ناکام شو چې چوکاټ غلط وو چې کوم څلور فکری چوکاټ چې کوم امریکای جوړ کړو هغه افغانستان کې صلح او ثبات رانه وستو اوس دوی دې ته نوې شکل ورکړي نو نوې شکل خو د لپاره په کار ده چې زړو غلطیو نه زده کی زړې غلطۍ رفع کی تلافیو کی مګر دوی داسې نه کوي نو امریکا په سیاست کې هم نقص دی هغه باید چې افغانستان کې د طالبانو تحمیلولو سیاست پریږدي دا څه کوي ګوره هغه طالبانو ته مشروعیت ورکړو 15000 بنديان طالبانو خلاص شو طالبانو ته اعتبار ورکو بلوي مګر په بدل کې څه وکړ طالبانو څه شي پرې کوتل خپل سیاست کې هیڅ بدلون راوستو نو خپل د امریکای په سیاست کې د ښکاری چې هغه چین او روس سره پر روان وخت کې چې کوم سور جنگ تتابع کوي نو هغه کې هغه طالبانو فاکتور غني چې کوم د امریکای په ګټه وو هغه استفاده کوي نو ځکه پاکستان کولای شي چې امریکای سره خبرې مناسبات مساتي او بل طرف طالبان چې هغه په غیږ کې وساتي خټک صاحب د اوس مهال د ملګرو ملتونو تر مدیریت لاندې یو ناستې خبرې کیږي چې باید برابر شي ترڅو د افغانستان دغه کشالې ته د حل لاره پیدا کړل شي دغه د طالبانو د افغان دولت د افغان سیاسي څیرو ترڅنګ ولکې د سیمې هیوادونه هم ګډون لري احتمالاً پاکستان هم پکې شتون ولري فکر کوي په دغه ناسه کې پاکستان باندې فشار پر دې راسي چې طالبان دې ته اړ کړي چې افغانستان کې د سولې لپاره رښتینی ګام واخلي او پاکستان باندې فشار راشي چې سیاست د رښتیا پر بنسټ باندې د افغانستان پر وړاندې ووسی دا پروسه به هله اعتبار ولري چې کله کې اوله خبره دا وشي چې په افغانستان کې د جنگ بند شي ویني توې دل د بند شي بیا وسړې نور خبر باندې باور وکړي خو دا څنګه د امن پروسه ده چې دریم کال شروع شو او تر اوسه پورې په دې کې جنگ جاری دی او یو فرق چې دی هغه جنگ ته تقریبا احتیاط لري او نور باندې پاکستان فشار اچي او نه امریکایان کرخرا کاږي چې بس دې نور جنگ مکوي او خبره وکړي یعنی خبره او صلح خبره ده مونږه حق کیو صلح نه بغیر بل لار نشته او مذاکرات هم ضروری دي خبره ترې باید چې وشي مګر هغه په دې فضا کې څنګه کې دي شي چې دوی خودکش یا انتحاري حمله کوي یعنی د تروریزم جنگ شل کال وشو او شل کال پس تاسو ګوري افغانستان د تروریزم ښکار دی افغانستان کې تروریستي فعالیتونه د مخکنه زیات دي نو دا خبره به څنګه اعتبار ولري چې یو طرف ته تروریزم چې دی هغه د انکشاف کوي او بل طرف ته دی وایي چې موږ لګیاو سولر راولو نو اوله خبره د جنگ بندول دي او دا اکمالات لکم راځي د افغانستان کې چې بمونه روزانه چوي د موټرو بمونه د چسپکی بمونه دا لکم ځای نه راځي افغانستان خو فابریکې نشته چې د بمونه تولیدوي دا په اکمالات دي یو پوره سلسله ده او دا څنګه بر قدرتونو ته چې په کایهان او سیارو کې استخبارات کوي د دې پته نه لګي د معلومیږي چې دا څوک کوي نو ارزداري چې دا پروسه اعتبار نه لري لکه څنګه دوه پروسه چې با ناقصه وا دا نوې پروسه د امریکای چې دا هم ناقصه ده تر څو پورې چې د کې جنگ بندولو ته اهمیت نه ورکړل شي او طالبانو نه ځنې خبرې په هغه بدل شوی نه وي یو طرفه خبره څنګه کېدای شي چې طالبان غوښتنه کوي هغه غوښتنه منل کېږي او بل طرف ته هغه هیڅ مسؤلیت نه اخلي اوس پورې هغه سیاسي ګوند خو نه دی اوس پورې یو جنگي ماشين دی نو دا جنگي ماشين به تر قیامت هم داسې جنگي ماشين به او خبره به دا کېږي چې سولې خبرو کې هغه شریک دي په کار ده چې هغه د په عمل کې ښکارا کې چې هغه اختیار سولې غواړي خټک صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مارکړ کور مودان تر لاندې د مې ورسته دا خبر هم لرو دوه ته رسیدل مرکچی پلاوی سره لیدنه کول پر سوله خبرې کول بیا هم خراغلاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې بهیر اوږدمهاله دی او پرې اړه رامنځته شوي فرصت څخه باید سمه ګټه واخیستل شي
د تیره ورځ په دوحه کې د افغان مرکچي پلاوي سره لیدنه کې ویلي دي چې داخلي اجماع پر پیاوړتیا او همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان همکاري باندې هم ټینګار شوی دی. دوی زیاته کړې ده چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر په جریان کې په منظم حضور ولري او همدارنګه تر څو بله نږدې په ښکاره وکوي چې له پرمختګ او چټکتیا څخه هم ډاډ ترلاسه کړل شي. لاینز د افغانستان د سولې بهیر د ملاتړ لپاره د سیمه ایزې اجماع او ډیپلوماسۍ د پیاوړي کولو په برخه کې د خپلو فعالیتونو څخه خبر ورکړی دی. ډیبولا لاینز په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالي څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. په اوربان باندې ټینګار کړی او یو ځل بیا د افغانستان د سولې بهیر په ملاتړ کې د ملګرو ملتونو سازمان هر اړخیزه همکاري ډاډ ورکړی دی. شونې ده چې تر راتلونکو 9 ورځو پورې په مسکو کې د افغانستان حکومت استازو، سیاسي څیرو او طالبانو او همدارنګه د سیمو هیوادونو د استازو ترمنځ ناسته برابره شي. د دوحې سولې خبرو کړکېچ ماتې دا څخه 2 اونۍ وروسته په دې تړاو نړیوالې هڅې هم لا ډېرې شوې دي. ټاکل شوی مسکو دریم ځل لپاره راتلونکو 9 ورځو پورې د افغانستان سولې په تړاو د یوې ناستې کوربهتوب وکړي. هغه ناسته چې پکې به د حکومت او طالبانو استازي، سیاسي څیرې او سیمې هیوادونو استازي هم ګډون وکړي. عبدالله د مسکو دغه بلندلیک ترلاسه کړی دی. روسیه می‌خواهد که کنفرانس صلح را به تاریخ 18 مارس در مسکو برگزار بکنه. در این کنفرانس برخی از کشورهای منطقه، رهبران سیاسی، رهبری حکومت و رئیس شورای مصالحه ملی دعوت شده. ما فعلا سر دعوت رئیس شورای مصالحه ملی بحث و مشوره میکنیم. هرگاه تصمیم گرفته شد اعلان میشود. د راپورټونو پر بنسټ یو شمیر سیاسي څیرې له هغو محمد کریم خلیلي، مارشال عبدالرشید دوستم، سید منصور نادری، محمد محقق، حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف دغې ناستې ته وربلل شوي دي. نشست که در مسکو دایر میشه طبعا نشست مهمی است. چرا شما میفهمید که در منطقه روسیه یک کشور کلان منطقوی است و این نشست که 2 جلسه است که حال کوشش کرده رئیس که هند هم در این شرکت بکنه. من فکر میکنم که اگر در قضیه افغانستان یا با یک تفاهم مثبت میرسن که یک راه حل سیاسی پیدا شود. دغه ناسته په داسې مهال ترسره کیږي چې واشنګټن هم د افغانستان سولې خبرو پایلې ته رسیدو لپاره تلوار لري او غواړي ترکیه کې د حکومت مشرانو او سیاسي څیرو په شتون کې طالبانو سره یوه ناسته ترسره کړي. بل لوري افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی استازی پرون دوحې ته لاړه. یونما ویلي چې ټاکل شوي اغلې دیبورا لاینز د افغانستان جګړې ښکېلو لوریو او نړیوالو همکارانو سره د سولې راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړي. این اجلاس یک گام به پیش است برای ایجاد اجماع منطقوی و بررسی اوضاع افغانستان در سطح کشورهای مؤثر منطقه و جهان و بعدا شاید کنفرانس دیگی در انقره دایر شود و رهبری سازمان ملل متحد. ناسته کې به چې ټاکل شوي د کاپ 28 کې ترسره شي د امریکا، چین او پاکستان استازي هم ګډون وکړي. د هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وړمه ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په دې تړاو سلا مشورې روانې دي. تر لاندې دمې وروسته دا خبر هم لرو. اعتراضونو ته دوام ورکول، مرکزی حکومت باندې غږ کول. بیا هم ښه راغلاست. د فاریاب المار ولسوالۍ کې سرتیري له 2 اونۍ را په دې خوا ګیر پاتې دي او همدارنګه د هیواد امنیتي وضعیت هم د خلکو اندېښنې پر څرګندې شوي دي چې امنیتي وضعیت ورځ په ورځ باندې خرابوالي خواته روان دی. امنیتي سرتیري په جګړه کې دفاع فعال حالت کې دي. ولې موږ له دغه حالت څخه نه وځو؟ دغه حالت کې تر کومه کچه پر قرباني ورکول کیږي او همدارنګه رهبري امنیتي بنسټونه پر څه باندې بوخت دي؟ آیا وړتیاوې شتون لري او کنه؟ په دې مورد باندې بحث کوو. وهاب وردګ را سره پوځي شنونکی چې له ترکیې را سره دی پر وصل دی. وردګ صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی. افغانستان کې په 22 ولایتونو کې د ملي دفاع وزارت پر خبره جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه په دفاع فعال حالت کې دي. پر همدې حالت کې خلکو اندېښنې لري چې تلفات هم شته. پر ولې له دغه حالت څخه نه وځي؟ یو مسله
بل د تلفات څنګه کېدای شي چې راټیټ شي؟ سلام تاسو ته د تاسو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. مخکې د دې نه دوه داسته هغه شهیدانو ته چې د وطن په خاطر ځانونه قرباني کړي دي. دې مغلق پیچیده سوال ته تاسو اشاره وکړه. د مسلکي دینګانه باید وڅېړل شي او مسلکیان څوک چې مسلکي دي په وزارت دفاع او داخله کې دغه مسئله ته باید جدي توجه وکړي چې وره تاسو پوهیږئ چې وزارت دفاع رهبری د اوس د ملکیانو په لاس کې ده. متاسفانه بدبختانه چې وزیر دفاع د 15 میاشتې کې چې نشته د هغه هم نشته او بل د رهبری د ملکیانو په لاس کې ده. پس دلته ډېر مهم ده په داسې یو جنګدازه هېواد کې چې دلته جنگونه روان دي او دلته د نړۍ استخبارات په دې هېواد کې دي او په دې هېواد کې د نیابتي جنگ شروع کړی دی او د موږ وزارت دفاع د ملکي په لاس کې دی، ملکي رهبري په لاس کې دی، ملکي رهبري. دا ډېره مشکله ده. بل مسلکي باید بحث وکړو. راشي چې د زړه د خلاصه بحث وکړو. راشي چې وزارت دفاع تحلیل تجزیه کړو چې دلته رهبري د چا په لاس کې ده ولې د کمبودتان. ګورئ یوه میاشت مخ تقریبا ټولو ولایتو ته ټولو اردوګانو ته رهبري وکړو، سفر وکړو، خصوصا شورای امنیت مشر. زه د شورای امنیت مشر ته وایم چې تا سفر کوو ښه کار دی وکړو، لیکن تا به مسلکي هیات تعیین کړی و چې په دې اردوګانو کې په ریواګانو کې تحلیل او تجزیه کړی چې آلته څه کمبودات دي. آیا د پرسونل کمبود دی، تجهیز نه دی شوی، اکمالات نه دی شوی، په کوم ځای کې نواقص دي. سفرونه کیږي، سفرونه ګوره غیر مسلکي سفرونه مه کوئ، مسلکي سفرونه وکوئ چې په درد دې امنیتي او دفاعي قوتو وخوري او د دې احتیاجات د دې د کمبودات باید وڅېړل شي، په دې بحث وشي. بحث په شورای امنیت کې په سر قومنداني اعلی کې بحث وشي او رئیس جمهور ته غلط راپور مه ورکوئ. رئیس جمهور ته غلط راپورونه، دا غلط راپورونه دي چې رئیس جمهور ورته ډاډه ناست دی او غلط راپورونه ورکوي. پس په دې اساس باندې کمبودات ځکه چې اوس په ارمار ولسوالۍ کې چې یوه ډېره مهمه ولسوالۍ د فاریاب ولایت ته ولې محاصره دي. موږ آیا کماندو نه لرو؟ موږ قوای هوایي نه لرو؟ موږ امکانات نه لرو؟ موږ دلته دوستان نه لرو چې دونه کمک وغواړو؟ ولې علت څه شی دی؟ دا باید وڅېړل شي چې علت په کوم ځای، نواقص په کوم ځای کې دی. آیا په قربي د 209 کې دی؟ په یواد فاریاب کې دی نواقص؟ په رهبري د ستر دیسیس کې دی؟ په رهبري د وزارت دفاع کې دی؟ په کوم ځای کې نواقص دی؟ دا نواقص باید وڅېړل شي او پوښتنه وشي، سوال ورکړل شي او پوښتنه وشي. پس په دې اساس باندې نه څوک څېړي کې څېړي غیر مسلکي څېړي که گزارش وکړي غلط گزارش وکړي او اکمالات او کمبودات هم توجه نه ورکړي. مثلا هم دا تاسو یادونه ترې وکړله چې اوس مهال د دفاع وزارت تاسو ویلې اشاره مو کړه چې ملکي کسانو ته سپارل شوی دی، پوځي برخه چې ډېره مهمه برخه ستاسو پر خبره باندې چې ګڼل کېږي د هېواد. پوښتنه دا ده چې آیا پوځیان شتون لري چې وکولی شي په سمه توګه باندې دغه رهبري واخلي؟ که نه مشکل پر حکومت کې ده چې پوځي کسان له صحنې لرې کړي، ملکیان پوځي برخې ته بیایي. او همدارنګه تاسو اشاره وکړه چې باید له پوځي اړخه ولټول شي چې کمبود یا کمښت پر کوم ځای کې دی. جنرالان شته، پوځي کسان شته، ولې دقیق ارقام دقیق څه نه ویل کېږي تر څو پورې حکومت هغه برابر کړي او همدارنګه تلفات هم راښکته شي، جګړه که هم مخته ولاړ شي؟ حقیقت به وایو په وزارت دفاع کې ډېر ښکلي، با تجربه، با دانش، با فهمه، هوښیار، د زړه سواندي جنرالان شته دي.
دا نه دی چې نشته شته که دی وایي چې نشته موږ به لیست ورکړو خیر دی چې ذاتم تقاعد کړ او به موقعیم تقاعد کړ په بعضو ظلم وشو په بعضو ونه شو او تقاعد یو اصل دی دا موږ منو چې تقاعد یو اصل دی لیکن تفکیک کې وشي چې څوک د تا په درد خوي څوک د ملت په درد کې څوک انرژي لري څوک پوهه لري څوک تجربه لري او څوک دانش لري دغه استفاده وشي ولې موږ تقلید د چا نه کوو د امریکا نه کوو امریکا څه یو خپل وزیر دفاع یو متقاعد جنرال راوستو او یا کلان د یادوي وست دغه تقلید کوي کې نه کوي د موږ په روانه یو کوي دغه قانون اساسي د پروتوکول کې نه دی او دی اونوالي هو یا کلان جنرال راوستو وزیر دفاع کوي هغه با دانش او پو خیال او تجربه درلوده تاسو استفاده نه وکړئ ما کوي داسې اوس په وبو ګاډي د په وبو چې ګاډي استفاده وکړئ د دې نه وزارت داخله کې با دانش پو خیال با تجربه جنرالان شته استفاده ولې نه کوي وقتی چې تاسو جنگ ختم کړو یو سور ثبات راغله بیا تاسو واقع وزارت دفاع وزارت داخله ملکیانو ته وسپارئ آهسته اوس راځئ چې اوس وڅېړو په وزارت دفاع کې مسلکي ولې راولئ ځای په ځای کوي ولې مسلکي راولئ دا خو یو مسلکي ستراتیژي یو مسلکي بخش دی که نه دی تاسو مسلکي وزارت دفاع مسلکي بخش دی که نه دی دلته جنګ په 21 ولایتو کې روان دی او دلته غیر مسلکي خلک راولئ ځای په ځای کوي او بیخي کده هیڅوک نشته په افغانستان کې چې د وزارت دفاع او داخلي ته تعیین شي هیڅوک نشته شته دي ګوره تاسو ما کوئ د وطن او د هېواد په خاطر ورته چیغه وایو د وطن او د هېواد په خاطر د هېواد او د خلکو په خاطر هلته برعکس عمل کوو اوس دغه اعمال ولسوالي ده په فاریاب کې دوی ځواب څوک وایي چا نه یې غواړئ دا مشکله ده باید هر څه چې غلطي وکړه هر څه چې اشتباه وکړه هر څه چې وظیفه اجرا نه کړه هر څه چې د سستي او تنبلي وکړه دونه باید پوښتنه وشي وردګ صاحب تاسو اشاره وکړه وردګ صاحب دغه حالاتو ته تاسو اشاره وکړه چې دغه کمبود یا دغه ستونزې شتون لري پسرلی هم را روان ده تاسو هم دغه ملي دفاع وزارت یا هم د پاوز تجربه لرئ چې د جګړې موسم ورته ویل کېږي پسرلي ته حکومت وایي موږ چمتوالی د جګړې لپاره لرو په داسې وضعیت کې د جګړې چمتوالی پر څه معنا دی څومره کولی شي دوی دغه جګړه کې بریا ته ورسیږي زموږ امنیتي دفاعي قوتونه قرباني ورکوي شجاعت لري شهامت لري او د ځان نه تیر دي زه په دې افتخار کوم په د امنیتي او دفاعي قوتو باندې لیکن په رهبري کې نواقص شته دا به سترګې نه پټوو په رهبري کې نواقص شته دي تاسو رهبري ورته درسته کوئ اکمالات وکړئ تجهیزات وکړئ که دی ونه جنګېدل بیا ته دی جنګېږي په وږي نس باندې جنګېږي دا اوس هم په وږي نس جنګېږي دی هم لیکن تاسو اکمال کوئ تجهیز کوئ او غږ یې واورئ په وخت زمان غږ زه بیخي تعجب پاتې یم ولې قوه هوایي شته ده تاسو ولسوالي محاصره ده دا څه رقم دی دا زه نه پوهېږم په دې باندې یا به زه نه پوهېږم داسې فکر کوم چې زه به نه پوهېږم چې د تاسو ولسوالي محاصره ده قوه هوایي لرئ توپچي لرئ ټانک لرئ کماندو لرئ یو خاص قلودو د کماندو لرئ ریوام شته دی قلودون په هغه کې شته دی په مزار کې 209 قلودو شته ولې محاصره ده علت څه شی دی آیا علت څه شی دی دا د دونه بدې ورځې روانې دي په دې ملت باندې په دې بیچاره مسکین وطن باندې د خارجي دښمنانو د همسایګانو د لاسه د استخباراتي جنګ د لاسه او د موږ د بېکفایتي د لاسه د موږ د غیر مسلکي تعینولو د لاسه بد حالت روان دی نور هم موږ باید دې ته متوجه شو چې په هماغه څور کې څه کېږي باید اکمالات وکړو مه کوئ
زه وزر درته کوم او مسلکیانو او رهبری د وزارت دفاع او رهبری د وزارت د کورنۍ چارو او شورا د امنیت او سرقمانداني وزر درته کوم چې بد ورځې روان دي ما کوي داسې تر هغې خبرونو ته دوام ورکو. غور ولایت کې تر اوسه پورې هم لاریونونه دوام لري. تېره ورځ د دې ولایت مرکز اړوند سیمو کې زرګونه تن راټول شول او د ولسمشر غني څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې ولایت والي له دندې څخه لرې کړي او پر ځای باندې یو کس وټاکل شي. د اوسېدونکو چې د ولسمشر انځور یې هم له ځانه سره درلود د سولې پروسې امنیتي ځواکونو او جمهوریت نظام څخه د دفاع شعارونه یې ورکول خو غوښتنې هم درلودې. د غور والي وایي چې له څو ورځو راپدې خوا لاریونونه په دې ولایت کې دوام لري او ځینې د نظام نه د دفاع او بله ډله بیا د څو مشخصو کسانو چې غوښتنې نه دي ترسره شوي په لاریونونو باندې لاس پورې کړی او خلک هم لاریونونو ته هڅولي دي خو سیمه ایز حکومت بیا له دغه لاریونونو څخه ملاتړ کوي. طالبان په هیواد کې د ځینو برخو د نیول کېدو لپاره خپلو بریدونو ته هم زیاتوالی ورکړی دی. د ملي دفاع وزارت وایي چې په تېرو ورځو کې طالبانو په 22 ولایتونو کې ضد امنیتي پیښې کړي دي. ورته وخت کې بیا یک ټلویزیون ته رسېدلي شمیرې ښکاره کوي چې سږ کال 9 میاشتو کې 256 ملي او سیمه ایز پولیس په کندوز ولایت کې د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د هیواد پوځیانو پر وړاندې باندې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی. د دایکندي ولایت پاتوی ولسوالۍ تمزان سیمه کې د افغان بي سیم غونډۍ پر پوسته باندې د طالبانو برید په پایله کې د سیمه ییزې اردو 4 سرتیري وژل شوي او 2 نور یې ټپیان دي. یادنښته پرون سهار 2 بجې پیل او 2 ساعته یې دوام درلود. سیمه ییز چارواکي وایي د غزني په دیک ولسوالۍ کې هم یو پوسته د طالبانو د برید شاهده وه. هغه پیښه چې په پایله کې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست د وژل کېدو لامل شوه. د دې یک ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرپرست عبدالرحمن فاتح هغه مهال چې د امنیتي ځواکونو مرستې لپاره یوې پوستې ته تللی و موټر یې د سړک غاړې ماین سره مخ او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. غیاړونده یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د نیکه مرغه چې د دې جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي او همدغه راز له بده مرغه ویلی شو چې د غزني ولایت د دیک ولسوالۍ سرپرست امنیي قمندان عبدالرحمن فاتح تېره ورځ د دیک ولسوالۍ د تاسن پر سیمه کې اکمالات کول چې له بده مرغه پر موټر د سړک غاړې مین چاودنه شوې ده. په ترڅ کې دی شهید شوی ده او نور شاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د ملي دفاع وزارت وایي د پسرلي فصل رانږدې کېدو سره طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. طالبانو د تېرو 2 ورځو پر مهال د هیواد په 22 ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو باندې برید کړی چې د امنیتي ځواکونو له ځواب سره مخامخ شوي دي. خشونت‌ها در مقایسه با گذشته به خصوص در مقایسه با 6 ماه گذشته افزایش پیدا کرده. در 24 ساعت گذشته تحرکات ضد امنیتی شامل انداخت سلاح ثقیله و خفیفه، انتحار و انفجار و همچنین کمین انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای و ماین‌های چسبکی در 22 ولایت صورت گرفته. د دې سربیره چې د امریکا او طالبانو د صلح وکړه لیک پر بنسټ په پام کې و چې هیواد کې تاوتریخوالی کموالی ومومي خو هغه شمیرې چې یک تلویزیون ورته لاسرسی موندلی ښیي چې د روان کال 9 لومړیو میاشتو کې 153 د ملي پولیسو او 103 هم د سیمه ییزو پولیسو منصوبین یوازې په کندوز ولایت کې پر پوستو باندې د طالبانو بریدونو په پایله کې وژل شوي دي. د افغانستان سولې وړاندیز شوې نسخه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ 90 ورځې وربند باندې ټینګار شوی خو شنونکي 1400 کال د دواړو خواو ترمنځ د نښتو د زیاتوالي کال بولي. مطابق اوضاع تکتیک‌هایشان را تغییر میدن و تکتیک‌های انتخاب میکنن او را به جدیت عملی میکنن. اما در مقابل رهبران دولتی بخصوص رهبران ارگان‌های امنیتی در مقابل تکتیک نو طالبان تدابیر اتخاذ نمیکنند. خو شنونکي 1400 کال د دواړو خواو ترمنځ د نښتو د زیاتوالي کال بولي. صلح نشه و مذاکرات حداقل مقدمات بعدیش پس دوباره شروع نشه. متاسفانه که تجربه سالهای گذشته می نشان داده که طالبان هم آمادگی خود بر جنگا گرفتن. شبکه حقانی هم اعلان کرده و دیگه شبکه‌های دیگه هم 15 ورځې مخکې هم د بلخ ولایت نهر شوی ولسوالۍ کې د طالبانو ډله ییز برید په پایله کې 11 پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. اوس خلک تمه لري چې راتلونکی کال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو کال وي.
ولسي جرګې د اداري پلاوي د ټاکنو پر 3مه ورځ باندې هم ونه شوای کولای چې وروستۍ پایلې ته سره ورسیږي. په 3 پړاو ټاکنو کې تر اوسه هیڅ یو نوماند ونه توانید چې د ولسي جرګې دویم مرستیالۍ لپاره کافي رایه ترلاسه کړي. د ملي شورا د 18م پړاو دریم کاري کال پیل راهیسې ولسي جرګې د اداري پلاوي غړو غوراوي لپاره تر اوسه 3 وارې ټاکنې ترسره کړي، خو نه ده توانېدلې د اداري پلاوي غړي بشپړ کړي. پرون هم جرګه کې د اداري پلاوي 2 پوستونو لپاره صندوق کېښودل شو. د جرګې مرستیالۍ او د جرګې د دارالانشا مرستیالۍ لپاره د جرګې 223 غړو ناسته کې شتون درلودل چې پر دې بنسټ 112 تایید رایې هر نوماند یا نوماند ځایګي ته رسوي. وړمه ورځ د جرګې 3 غړو د دارالانشا مرستیالۍ لپاره سیالۍ ترسره کړې چې هیڅ یوه هغه یې ونه توانید 50 جمع یو رایې ترلاسه کړي. د هغوی له منځه حجت الله خردمند او خدیجه الهام لوړو رایو سره پرون 2یم ځل لپاره سیالۍ ترسره کړې چې په پایله کې حجت الاسلام خردمند د 119 رایو ترلاسه کولو سره د جرګې د دارالانشا مرستیال شو. ښاغلی محترم حجت الله خردمند د ولسي جرګې د منشي نایب ته نوماند د 119 رایې پر ترلاسه کولو سره د 3م تقنیني کال لپاره بریالی شو. دویمې مرستیالۍ لپاره ټاکنو کې هم 4 کسان نوماند شوي وو چې تر رایې اخیستنې وروسته هیڅ یو ونه توانید 50 جمع یو رایې ترلاسه کړي چې پرون 2 مخکښو نوماندانو هر یو عبدالرحمن وردک او عبدالستار حسیني ترمنځ دویمې مرستیالۍ 2یم پړاو ټاکنې نن ته پاتې شوې. 2 محترم نوماند ښاغلی عبدالرحمن وردک او ښاغلی عبدالستار حسیني چې تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړي 2یم پړاو ته ځي. هممهاله ولسي جرګه نن د رئیسانو کمیټې ترسره وي خپرونه لري. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. په ایراني چارواکو باندې د امریکا بندیزونه. ولسمشر غني او عبدالله ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر لیک له بل لیدلوري داسې ښکاره کوي چې د سولې په بهیر کې څو محدودې څیرې پرېکړه نیونکي دي. ځینې په دې باور دي چې د سولې بهیر کې د پرېکړې نیونې ډله کې ځینې لوري له پامه غورځول شوي دي. له هغې ډلې هزاره او ازبک په داسې حال کې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان په تازګۍ سره ویلي دي چې د افغانستان سولې هوکړې وړاندیز شوې کړنلاره کې د نسخې منل نه دي، بلکې امریکا له هغه بهیر نه ملاتړ کوي چې د افغانستان خلک پکې ګډون ولري. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د تازه لارو نقشې پر وړاندې غبرګونونه او اندېښنې لا هم دوام لري. په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې تقریبا ولسمشر غني او عبدالله ته په یو وخت کې رسېدلی دی یو کلیدي مورد را برسېره شوی دی. د افغانستان سولې بهیر کې د پرېکړې نیولو محدوده کړۍ. انتوني بلینکن د دې لیک په وروستۍ برخه کې په عین حال کې چې د سولې لپاره د رسېدو لپاره یې هڅې ستایلې دي، خو په واضح توګه یې ولسمشر غني ته ویلي دي چې د سولې بهیر کې د پرېکړې نیولو کړۍ له 4 څیرو څخه زیاته کړي. د 3 سیاسي څیرو په ډله کې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر له هغوی څخه په خپل لیک کې ولسمشر غني ته یادونه کړې، د ازبک، هزاره او نورو قومونو څخه هیڅ یوه سیاسي څیره نه تر سترګو کیږي. صلح کنن، بشینن، جور کنن، اگه شد اگر نشد یک گونه سربازی برای مردم خواهد بودیم که در یگان گوشه افغانستان لکن تسلیم سیاهی و تباهی نشود. د ازبک سیاسي رهبران هم په دې لیک کې نیمګړتیاو باندې پوه شوي او غږ یې پورته کړی څو خپله طرحه د هېواد سیاسي راتلونکي په اړه وړاندې کړي. د مارشال دوستم په مشرۍ د ملي غورځنګ ګوند خپل بحثونه پیل کړي او خپل دریځ تر 2 راتلونکو ورځو پورې اعلانوي. متاسفانه تا امروز و در 20 سال گذشته از قوم ازبک و هزاره در جامعه بین‌المللی لوبی خوب نتونستن بکنن که تا جایگاه واقعی اینا را به جامعه جهانی ثابت بتونن ساخته باشه. یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې د افغانستان نوی نسل یعنی له طالبانو څخه وروسته نسل په ځای کې چې د سولې په اړه پرېکړه نیول کېږي حضور نه لري. اگر ما بیایم به نفوس افغانستان نگاه بیافکنیم بالای 60% از جمعیت افغانستان جوانان تشکیل میدن. پس بنابراین مهم هست که در تصمیم گیری های مهم جایگاه جوانان مشخص باشه و من امیدوار هستم که مسئولین در این راستا تجدید نظر بکنن و جایگاه خاصی را برای جوانای عزیز مد نظر بگیرن. د دغه ځوان ځواک په خبره هیڅ یو له سیاسي رهبرانو څخه نشي کولی
له دوی څخه استازیتوب وکړي ځکه چې دوی په خپله یو سیاسي آدرس لري. رهبران کلیشه‌ای بیشتر از این نمیتونن که از جوانان نمایندگی بکنند و جوانان با دانش از رهبران کلیشه‌ای پیروی هم نمیکنند. بنابراین هر نوع ساختار سیاسی که نقش مستقل و فعال جوانان را مد نظر نمیگیره مطلوب و کامیاب نمیباشه. خو د آمریکا بهرنیو چارو وزارت د بلینکن لیگ د افغانستان رهبرانو لپاره د تجویز نسخه نه بولي او وایي چې واشنگټن نه غواړي د سولې بهیر مشري او مالکیت په لاس کې ونیسي. دقیقاً په دې معنا نه ده چې موږ هڅه کوو نسخه ولیکو. موږ هڅه کوو له خواو سره همکاري وکړو. هر هغه کار چې کولای شو ترسره یې کړو څو ټول متحدین نړیوال او نور سیمه ییز همکاران راټول کړو د دې لپاره چې موږ ټول په امنیت، ثبات او د افغانستان لاسته راوړنو دوام څخه ډاډ کې ونډه ولرو. له هیواده بهر د امریکا د ایران چارواکو په 2 کسانو باندې د بشري نقص له امله بندیزونه وضع کړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران حکومت د ناوړه کارونو له امله تازه بندیزونه د دې ښاریانو د نیول کېدو او همدارنګه د دوی پر وړاندې ناعادلانه توګه باندې د کړنو په تړاو باندې بندیزونه وضع کړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر خبره علي حمد یان او همدارنګه مسعود صفدري د بشري حقوقو نقص او همدارنګه بېرحمانه توګه باندې مجازات ورکړه باندې تورن دي. د جو بایدن ادارې راتګ سره دا لومړی ځل دی چې ایران پر وړاندې باندې بندیزونه وضع کیږي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا مو الله مل شه.